دا ویډیو تاسو د مسلمانانو اوره ډېر درې نصیحتونه خو د عبرت او د حکمت نه ډک ځان سره واورئ او انشاءالله په کار مو راشي. درې خبرې یاد ساته مه چاله څه ورکړه او مه د چاړه بد کړه. دا یوه خبره باقي څه خو د دې بابا دا خبرې د عبرت نه ډکې واورېدلې چې د انسان د هر څه کوي خو د چا ازار دی نه وي. انسان د هر څه کوي خو په چا د ظلم نه کوي. د دې بابا دا خبرې 100% او سپینو زرو یا په سرو زرو د لیکلو قابلې دي ځکه ډېرې بهترینې خبرې کړي او الله جل شانه دربار چې کله ولګي نو د ظالم نه به د مظلوم بدل اخیستلی کېږي او الله جل شانه فرمایي لمن الملک اليوم نن د چا بادشاهت دی څه شو هغه ظالمان څه شو هغه متکبرین جابران څه شو هغه چې ولي ولي دعوې به یې کولې چې زه حوزه یم نه موږ نه یو موږ هر څه د الله جل شانه په توفیق سره کې حکمت سره کېږي د الله جل شانه نشته کړی زه به انا او تکبر غرور د څه د وجې نه کوم زه به په مظلوم باندې ظلم ولې کوم ولې د الله جل شانه دربار به نه لګي چې الله جل شانه وایي څه شو بادشاهان یا به څوک د جواب ورکولو نه یا به الله جل شانه فرمایي پخپله لله الواحد القهار نن د هغه زبردست ذات بادشاهت دی هغه تنها ذات بادشاهت دی چې د هغه څوک مقابله نشي کولی هر سړي به سترګې ښکته کړي هر سړی به په خپل نفسي کې نو زه ولې دی لږې دنیا دپاره دومره مطلب خلکو له زړه خفه کوم یا خلکو باندې ظلم کوم مطلب د دې هر شي ځون نه ځان وساتو الله جل شانه دې زموږ حامي او ناصر او مددګار شي.